ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله مولانا العظيم. عزتمند مسلمانانو اوریدونکو ورونو، په دې دنیا کې هر یو انسان خپل ژوند تیروي او دغه دنیا دار الامتحان دی. په دې دنیا کې یو انسان په مختلفو قسمونو تکالیفو برداشتونو سره دغه څه شي کېږي، مخامخ کېږي. انسان په یو حالات باندې نه دی. کله به انسان ته خوشحالۍ میلاو شي، سکون به میلاو شي، راحت به میلاو شي، یو کاوش په وجه په بنیاد باندې کمیابۍ به ورته میلاو شي، او کله انسان به یو تکلیف سره مخامخ شي، یو مصیبت سره مخامخ شي، او په دنیا کې به یو تکلیفونو او غمونو سلسله ور باندې شروع شي. او عزیزانو، دا همواره دغه دنیا دستور العمل دی. انسان ته شریعت هر قسمه رهنمایي ورکړې ده. که چېرې یو انسان ته یو نعمت میلاو شو، بیا څه کول پکار دي؟ که یو انسان په تکلیف سره مخامخ شو، نو بیا څه کول پکار دي؟ نو شریعت د دواړو د لارو رهنمایي کړې ده. که انسان ته یو نعمت میلاو شو، یو ښه ژوند ورته میلاو شو، یو سکون والا ژوند ورته میلاو شو، نو شریعت بیا تا ته دا خبره کوي: اوس ته الله شکریا ادا کړه. کوم نعمت تا ته الله درکړی دی، هغه باندې شکریا ادا کا، او دا شان الله طرف ته متوجه شه، او دا شان کوم نعمت تا ته الله درکړی دی هغه قدر وکړه. اللہ تعالیٰ په قرآن کی فرمائی: لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اے زما بندگانو، کچری تاسو شکریا وبستله، یو نعمت باندې تاسو شکریا ادا کړه، نو الله فرمایي د دې نعمت
په بدله کې تاسو ته زه نور نعمتونه هم بیا درکوم. او کچېرې کفر مو وکړو، ناشکرۍ مو وکړه، ان عذابي لشدید، زما عذاب بیا ډېر زیات سخت دی. اوس په ښه نعمت کې ورکولو سره شریعت ته دا خبره کوي څه الله شکریا ادا کړه، الله طرف ته متوجه شه. او دویم نمبر باندې بصورت دیگر کچېرې تا باندې یو تکلیف راغلو، یو مصیبت در باندې راغلو، اوس شریعت تا ته وایي څه دې کې هم زه تا سره یم، تا زه یوازې نه پرېږدوم. اوس شریعت مونږ ته دغه رهنمایي ورکړې ده چې په دې وخت کې بیا تا صبر کول پکار دی. کوم تکلیف در باندې راغلو، کوم غم در باندې راغلو، نو د دې بدلې کې شریعت تا ته وایي چې دې باندې ته صبر وکړه او الله طرف ته متوجه شه. او څکه چېرې تا په دې باندې صبر وکړو، نه شکرۍ دې ونه کړه او داسې الفاظ د خولې نه نه بستلو، هغه کفري الفاظ دي. صبر د ورباندې وکړو، نو شریعت ته وایي صبر وکړه او صبر بے شمار بدلې الله ته بیا درکوي. خو هلې ستا صبر وکړو، که صبر د ورباندې ونه کړو نو دی باندې الله تبارک و تعالی خفه کېږي ډېر زیات. او د کوم تکلیف در باندې راغلی دی هغه تکلیف نور هم تا باندې بیا څه کېږي زیاتېږي. نو په دې صورت کې شریعت مونږ ته وایي چې تاسو به څه شی کوئ؟ صبر به کوئ. عزیزانو، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مؤمن یو امتیازي شان بیان کړی دی. چې مؤمن امتیازي شان به څنګه وي؟ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مؤمن په حال باندې د تعجب وي. که چېرې یو الله نعمت ورکړو، یوه خوشحالۍ ورته ورکړه، سکون ژوند دې ورته ورکړو او دې باندې د دې شکریا ادا کړه، نو هم د دې مؤمن دپاره خیر دی. او که چېرې یو تکلیف ور باندې راغلو، یو مصیبت ور باندې راغلو، هغه مصیبت باندې دې صبر وکړو، بیا هم د دې مؤمن دپاره څه شی دی؟ خیر دی. خلاصه دغه راووته چې مؤمن ته په هر حالات کې دغه څه شی دی؟ الله طرفه دغه څه شی دی؟ خیر دی. خو صرف دغه دی څه شریعت څه هم یلی دی هغه څه شی کې اپناو کی. زما عزتمند مسلمانانو، تاسو دې باندې سوچ وکئ چې الله تبارک و تعالی مونږ ته څومره ډېر زیات انعامات سره مونږ مخامخ کړي. یو عظیم انعام دغه دی چې مونږ انسانان پیدا کړي، بیا انسانانو کې مونږ اشرف المخلوقات پیدا کړي، بیا مسلمانان پیدا کړي، بیا د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم امتیان پیدا کړي. دا صرف غټ غټ انعامات دي. نور په انسان باندې څومره ډېر نعمتونه کړي دي، که زه اوس نه لګې شم تر اڼ مسخوتانه پرې هم زه تاسو ته د الله انعامات وښیم،
نو وخت به ختم شي خو د الله انعامات به ختم دغه نشي. نو الله تبارک وتعالی په مونږ باندې ډیر زیات نعمتونه کړي دي. او بیا کچېرې په ژوند کې یو تکلیف ور باندې راوستو، یو مصیبت ور باندې راوستو، نو دغه چا طرف نه راغلو؟ دغه د هغه الله طرف نه راغلو څه کوم تا باندې عظیم انعامات کړي دي. مونږ ته بیا دغه پکار دي چې په دې مصیبت باندې مونږ څه شی وکړو؟ صبر وکړو. او دغه وفرمایو چې هغه الله چې مونږ ته دومره ډېر زیات انعامات راکړي دي، خیر دی که یو تکلیف ور باندې راوستو څه خو ونه شو، صبر ور باندې وکړو. او که صبر در باندې وکړو لازیدنکم. الله آیات تا طرف ته څه شو؟ متوجه شو لازیدنکم. الله به تا ته نور هم ډېر زیات درب کړي. بیا لقمان حکیم یو عظیم حکیم تیر شوی دی، غ متعلق رسی اول دغه یو مالدار سړی دغه څه شی و؟ غلام. د دې اقاص کوم د ډیر زیات مالدار او د لقمان حکیم دغه غلام او دغه لقمان حکیم په ډیر حکیمانه خبرو د وجې نه به د خپل آقا لقمان حکیم سره ډیر زیات محبت کول او قسمه قسمه انعامات، قسمه قسمه میوې دا به د خپلو لسونو سره به لقمان حکیم باندې به څه کولو؟ خوراک به ورکول ورته. په یو موقع کې دغه خپل آقا لقمان حکیم آقا یوه خربوزه یې راوړه، لقمان حکیم ته یې پیش کړه، صدقه ته ښې طریقې سره وخوره. لقمان حکیم صاحب دغه خربوزه یې خوړه، خو دغه خربوزه ډېره زیاته ترخه وه، خو ده څه نه ویلو، دی خپل خوراک جری کړو. څه کله هم دغه خربوزه ختمېدلو ته نږدې شوه، آقا ورسره هم ناستو. خپل آقا یې ویلو، مالک یې ویلو چې ولې ناست؟ زه هم دې سره لږ خوراک ورسره وکړم. نو هغه خربوزه یې راغستله، ویې څکله، چې څنګه هم د خولې ته کړه نو دومره زیاته ترخه وه چې هغه دوباره یې بیا خولې نه راووستله، ډېره زیاته ترخه وه. او بیا لقمان حکیم طرف ته متوجه شو، چې تا دغه خربوزه خوړه، تا ما ته دا خبره نه کوله چې دا ترخه دی، تا باندې خو ما بیا دا خربوزه سره خوړه نه، چې دومره زیات تکلیف مو درکړو درته. لقمان حکیم سے ډېر عجیبه جواب ورته ورکړ، ای زما آقا تا ما ته ډېر زیات نعمتونه راکړي دي، تا به ما ته ډېر زیات خوراکونه راکولو، که یو ځل زه د ستاسو د لاسه یوه ترخه خربوزه مو وخوړه نو څه وشلل؟ صحیح شو، ټیک شو، صحیح شو، ټیک شو. نو به هر حال لقمان حکیم صاحب ورته وفرمیلو چې تا ما ته دومره زیات انعامات راکړي دي، دومره زیات انعاماتو سره تا ما مخامخ کړی یم، که یو ځل تا په لاس باندې زما ترخه خربوزه وخوړه نو څه وشله؟ زما غیرت دغه ونه کړو، زما سوچ دې طرف ته متوجه نه شو چې ما تا باندې دغه تا ته ویلو چې حضرت دغه خربوزه دغه چې شي دې ترخه دی. نو عزتمنو مسلمانانو
د دې وکې نه مونږ ته دغه سبق معلوم شو الله تبارک وتعالی دغه زمونږ مالک دی، زمونږ آقا دی، زمونږ مولا دی. څه دومره انعامات یې مونږ ته راکړي دي. که یوه ورځ تکلیف سره مونږ مخامخ شو، یو مصیبت سره مخامخ شو، خو څه وشو؟ بیا هم مونږ الله طرف ته متوجه شو چې یا الله دغه تکلیف راوسته دی، دغه تا راوسته دی او دغه تکلیف به ته په خپله باندې ختموي مانا. یا الله زه په دې تکلیف کې هم زه د تا شکریا ادا کوم. عزیزانو مسلمانانو، الله په مونږ باندې ډیر زیات عظیم احسانات کړي دي، ډیر لوی لوی انعامات یې کړي دي. او څه په کوم انسان باندې هم یو تکلیف راشي، یو مصیبت راشي، هغوی اجرونه بیا څومره دي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څه قیامت په ورځ باندې څه کله هم د تل میزان ولګېږي، نو هغه خلک به راشي څه کومو خلکو ډېر زیات المنځونه کړي دي په دنیا کې، نو هغو به د تلې خواله راشي، نو څومره هم د دې اجرونه دي هغه به ورته میلاو شي او بیا به واپس لاړ شي. دغه شان صدقو والا خلک به راشي، چا څه ډېر زیات حجونه کړي دي هغه خلک به راشي، نو د تلې میزان سره به خپل اجرونه به ورته حسب اعمال څومره هم دوی اعمال کړي دي د هغوی بدلې کې خپل اجرونه به ورته میلاو شي او بیا به لاړ شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي بیا به کوم صابرین څه کوم خلق دي، صبر کوونکي څه کوم خلق دي، هغه به راشي. کله څه هم دوی راشي، دوی دپاره به نه تله وي، نه به د تلې د میزان وي، نه به نامه اعمال وي، بلکې دوی ته به بې حسابه او بې کتابه اجرونه به ورته میلاو شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي بیا هغه خلک به دوی ګوري څه کوم خلک په دنیا کې خپل موافق په خوشحاله ژوند یې تیر کړی دی، دغه نعمتونه څه کله وګوري هغه خلک به وفرمایي څه کاشکې موږ په دنیا کې دومره تکلیفونو سره مخامخ شوي وو، څه د کینچانو سره زمونږ بدنونه ټوکړې ټوکړې شوي وو، بیا په دې باندې موږ صبر کړی وو او دغه انعامات کاشکې موږ ته هم دغه شی شوي وو، میلاو شوي. زما عزتمنو مسلمانانو، دغه انعامات، دغه بې حسابه بې کتابه اجرونه دا به هغو خلکو ته میلاویږي څوک څه په دنیا کې یو تکلیف یو مصیبت باندې دغه څه شی وکړي، صبر وکړي. او که صبر یې وکړو، الله تبارک وتعالی د بې شمار نعمتونو سره سره د کوم ګناهونه دینه شوي دي، الله تبارک وتعالی هغه ګناهونه ورته هم دغه څه شی کوي، دغه معاف کوي. زما عزتمند مسلمانانو، د صبر ډېر زیات فضایل راغلي دي. په یو موقع کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل څه یو انسان به وي دغه ته به الله تبارک وتعالی ډېر لویه مرتبه دا به ورته لیکلي شوي وي، خو چونکې د دې اعمال به داسې وي هغه مرتبې ته به دغه رسېدلی نشي، دې اعمال به دا ډېر زیات کمزوري وي. څه کومه مرتبه الله تبارک وتعالی ورته لیکلې ده، هغه مرتبې ته دغه د خپلو اعمالو په وجه باندې رسېدلی نشي. الله تعالی دې باندې بیا څه شی راولي؟ تکلیفونه بیا راولي، غمونه ور باندې راولي. هغه تکلیفونو هغه غمونو به په وجه په بنیاد باندې دي صبر وکړو، نو څه کله هم دي صبر وکړو،
نو کومه مرتبه کوم مقام ورته لیکلی شي د صبر په وجه باندې هغه مرتبې ته الله تبارک وتعالی دغه شی شوي ورسوي. زما عزتمندو مسلمانانو هغه صبر نه دی، دا په اصل کې څو قسمه باندې دی، 3 قسمه باندې دی. او کوم یو صبر ډیر زیات شان ولا دی هغه درته هم وایم. یو صبر علی الطاعات دی. صبر علی الطاعات مطلب داغه دی چې یو انسان د الله او دغه شان د رسول احکاماتو پابندۍ کوي، څومره هم نیک اعمال دي هغه ښې طریقې سره ادا کوي، د طبیعت خلاف اگر چې طبیعت وایي نفس وایي چې دغه کار مه کوه بیا هم په نفس باندې خپې ولګوي، د الله احکامات ښې طریقې سره کوي، نو دغه شو صبر علی الطاعات یعنی په نیکو اعمالو باندې صبر کول. یو دی صبر علی المعصیت، یو د دې مطلب دغه دی چې یوه ګناه درته میسره شوه، یو ګناه ته کولی شي بیا هم تا دغه وویل په زړه کې دغه ګناه خو زه کولی شم خو الله ما ګوري، تا په دې ګناه باندې صبر وکړو نو دې ته ویلی شي صبر علی المعصیت. یو دی صبر علی المصیبت. صبر علی المصیبت مطلب داغه دی چې یو تکلیف سره مخامخ شي، یو غم سره مخامخ شي، کور کې تکلیف درته میلاو شو، بار درته تکلیف میلاو شو، چا درته تکلیف درکړو، هغه باندې تا صبر وکړو نو دې ته ویلی شي صبر علی المعصیت، صبر علی المصیبت. عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې په قرآن کې دغه 3 صبرونو مرتبې ذکر شوي دي. څوک چې هم د اول صبر څه اول قسم تا ته ما ذکر کړو صبر علی الطاعات، نو دی ولا درجې دي 300 درجې دي. او یو دی صبر علی المعصیت، دی ولا درجې بیا 600 درجې دي بیا. او یو دی صبر علی المصیبت، صبر علی المصیبت بیا 900 درجې دي، 900 درجې دي. نو ټولو نه افضل ترین صبر دغه کوم یو شو؟ دغه هغه صبر دی ستا باندې یو قسم تکلیف راغلو، یو مصیبت در باندې راغلو، هر قسم ستا زړه ودردېدو، دغه تکلیف شو کنه، او دی باندې تا صبر وکړو نو الله تبارک وتعالی تا ته 900 درجې درکوي. عزتمند مسلمانانو د صبر ډیر غټ فضیلت دی. صبر په وجه باندې دشمن هم هلاک شوی دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا زمون امام دی د فقه، دا په یو مجلس کې ناست دی، وعظ و نصیحت کوي. زیره خبره دی د نیکو خلکو بیا مخالفین هم ډیر زیات وي. د یو مجلس نه یو کس راپاره تو دیدو پر راپاره تو اوس دغه امام صاحب زه تذلیل وکم، امام صاحب زه وشرموم. نو هغه ورته هغه کس ورته وفرمیلو چې امام صاحب داسې ما اورېدلی دي چې ستا د مور چې کوم خاوند دی هغه وفات شوی دی، ستا پلار وفات شوی دی. هغه ورته وفرمیلو چې بلکل زما پلار وفات شوی دی. نو هغه کس ورته وفرمیلو سما دا هم اورېدلی دي چې د ستا د مور چې کومه دی دا ډېره زیاته حسینه دی، ډېره زیاته ښایسته دی، چونکې دی زړه کې شر و. امام صاحب مور خو ډېره ضعیفه وه. نو که چېرې تا خوښه وي زه د ستاسو مور سره زه نکاح کول غواړم. الله څومره سخته خبره دی. بیا مجلس کې هم وي، ټول خلک هم ناست وي، ته واعظ و نصیحت هم کوي، او بیا تا ته دا خبره وکړي زه د تاسو مور سره نکاح کول غواړم، تا به هغه ټیم کې بیا څه ریاکشن وي؟ بیا
نو امام صاحب ورته وفرمیلو زړی نه یې الله خبر و څه زما مور عاقله دی بالغه دی زه دغه د اجازت نه بغیر تا ته داسې نشي کولی څه زه دغه نکاح وکړم کور ته به لاړ شم خپلې مور سره به زه صلاح وکړم که ما مور ورباندې راضي شوه نو صحیح ده زه به درته بیا نکاح وتړم بیا بهر حال څه کله هم دغه واز او نصیحت څه کله ختم شو امام صاحب کور طرف ته روان شو دغه شریر څه کوم دغه ورپسې و نو څه کله هم دغه کور ته رسېدو نو دغه شاته سترګې وغړولې دغه کاس دغه کوزه پرېوتو نو هغه وخت کې سا ورنه ووته هغه وخت کې دغه چې شو مړ شو چا ورته تپوس وکړو څه دغه چا مړ کړو نو امام صاحب ورته وفرمیلو دا د زما صبر مړ کړو ما صبر وکړو نو زما صبر الله ته دومره زیات محبوب شو څه دغه کس کوم دی دغه تباه ورباد کړو هلاک کړو زما عزتمند مسلمانانو کچېرې مونږ صبر وکړو نو ستا دشمن ولی هم نه وي هغه به هم بیا هغه چې کېږي هلاک کېږي نو دې د وجې نه عزتمند مسلمانانو دغه دنیا دغه دارالامتحان دی دغه دنیا کې به تکلیفونه وي دغه دنیا کې به هر قسم ازمیښونه به درته رسي خو شریعت مونږ ته ویلي دي چې په دې وخت کې بیا تا ته څه کول پکار دي بیا تا ته صبر کول پکار دي یوه خبره کوم بیا تقریر ختموو دا به مونږ څنګه معلوموو چې دغه عذاب دی یا دغه څه شی دی تا دپاره یو ازمایش دی شاه ولی الله رحمت الله علیه په خپل کتاب کې دغه تحقیق کړی دی که چې یو انسان باندې تکلیف راغلو یو مصیبت ور باندې راغلو نو هغه مصیبت کې هم د دې زړه دغه څه شی مطمئن و الله طرف ته متوجه شو او الله شکر یې ادا کړه چې یا الله د کوم غم سره غلی دی دغه تا طرف نه راغلی دی او ته به یې ختموي نو دغه بیا څه شی شو دغه انسان دپاره دغه څه شی شو بیا ازمایش شو بیا که دې ازمایش کې کامیاب شو نو هم په دې دنیا کې هم کامیابي دی هغې دنیا کې هم کامیابي دی او عذاب په هغه صورت کې به وي چې یو انسان باندې تکلیف راغلو او دې چغې سورې شروع کې نه شکریه یې ادا نه کړه نه شکریه الفاظ یې ادا کړو خولې نه یې داسې الفاظ راووتو اوس هغه یې ناشکرۍ الفاظ وو نو په دې باندې ته پوه شه چې دغه انسان دپاره دغه څه شی دی عذاب دی نو زما عزتمند مسلمانانو دغه دنیا څه کومه دی دغه مؤمن دپاره دغه څه شی دی کتخانه دی کتخانې کې څوک خوشحال وي کتخانې کې هر یو کاس په تکلیف باندې وي دغه شان مؤمن دپاره هم دغه دنیا دغه څه شی دی کتخانه دی مونږ به داسې دنیا کې ژوند تېروو څه که چېرې مونږ باندې یو تکلیف راغلو څه هغه باندې مونږ صبر وکړو که یو نعمت الله راکړو هغه باندې مونږ شکریا ادا کړو هم په دې دنیا کې به هم کامیاب شو هغه دنیا کې به هم کامیاب شو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني وصلى الله على خير خلقه محمد واله وصحبه یو کس راغلی دی او چندې په غرض باندې هغه سره خپل واس مطابق څومره هم تاسو نه کېدلی شي هغه کس سره تعاون وکړئ جزاک الله خیرا